زما په اکبر نوم دی شهباز خان کلي اوسېدونکی یم او د پلار مې هنر بابا نوم دی او دا یو د دوو کسانو د خپل منځ کې بداوي او د هغې په منځۍ کې موږ منډې تړلې ولې او الله پاک دا کار خیر ته ورسو دې کې یو کس مړو او د پنځو شپږو کالونو دا دښمني چالو وه دې کې ښایسته ښایسته مشرانو عالمانو کار کړی خو الله پاک هغه ورځ باندې نه راضي شوی نن الله پاک دې زموږ د دې غریبانانو یو دوه کسان یو ځای یو زین خان امیر صاحب دی د هغوی د خولې نه پاک دا کار واغسته او الله پاک دا کار سرته ورسو انشاءالله تعالی زه خو دا میسیج ورکوم دی ټول قوم ته چې چا کې خپل رشته داري خپل رشته دار نو هغه خپل رشته دار دی په داسې کورونو کې وګرځي او دا کورونه دې جوړ کړي دا کم چې وپاشي او دا زما اوخیو دا زما د وړو مامه خو ما پکې کوشش کوو ما پکې د دې ورځې په کورې دا کوشش وکړو چې الله پاک نن دغه کار د غم په خوشحالۍ بدل کړو نن د دوی د دښمني الله په دوستۍ بدله کړه دا دوه ګاونډیانو او د دوی ډېر زیات خوږ کور او د دوی دیوال په دیوال باندې د دوی دروازه په دروازه باندې د دوی ډېر عمر شوی او د دوی زنانه او د دوی واړه د یو بل کا ازادي او د یو بل سره داسې کور و د یو بل سره داسې حالات و چې ډېر زیات خواږه و خو چونکې د الله د رب نه یو خبره مشهوره او کېدلو والی وما تشاؤون الا ان شاء الله والله چې څه خوښه کېږي الله مقرر کړی و لرګي والا ممبران پهلې اکبر دی زین خان دی دوی پکې ډېر زیات کوشش وکړو هغه فیصله په دې ترتیب باندې دوی وکړه چې یو خو دیو کې چې د کم هلک د لاسه کم کار شوی دی زیشان نامې ده غالبا د اسلام زوی دی دا کار د هغه د لاسه شوی او هغه لږ دماغي هم داسې ټیک نه نو هغه دوی کوشنده که په ظل 400 کې د هغه اوسېدل د هغه ګرځېدل دا به بند دي کو په دې ځای کې دا موجود و ونیولی شو یا دغه او ځته څه نقصان ورسېده نو دغه به توی هېڅ قسم دعوه به د مور و پلار په چا نه کوي ورثه به نه بل شرط دا دی چې د دوی صحیح وز دیت دوی مقرر کړی دی هلکانو د رحمت الله چې کم ماشومان دي کونډه ښځې ده یتیمان ماشومان دي او هغه ماشومان یتیمانو له دوی دیت مقرر کړی دی دا دیت شرعاً هم جایز دی قانونا هم جایز دی عرفاً هم جایز دی هغه دیت دوی مقرر کړی دی او هغه به دغه ماشومانو ته د رحمت الله چې کومه ماشومان دي هغو ته میلاوي کو څه خبره اتره وه د یو فریق د بل فریق په یو بل باندې څه شکوه شکایت و هغه به د جرګې ممبرانو ته خپل شکوه شکایت واضحه کوي چې زما دا شکوه شکایت دی کو په خپل سر د څه کړي و په غیر د جرګې د ممبرانو نه هغه به قابل قبول نه جرګې ممبرانو ته به خپل شکوه شکایت کوي او کو خلاف ورزي کړي و نو 100 لکه روپۍ به جرمانه بله خبره دا ده چې هغه زاړه کورونه چې دوی به دغه کورونه بیخي د دوی یو بل څه نږدې دي دا کورونو کې به نه اوسي په خرڅولو په هر څه آزاد دي کو خرڅوي او کو چاله ورکوي او کو کرایګر کو څه کوي خو دوی به پکې دغلته نه اوسي چې هسې نه سار له بیا د دوی یو بل څه تر کلامي رانشي او دا اوم تار بیا ونشي بیا عدالت ته به دوی ځي او که دوی ته ضرورت و نو هغه کس ته چې کوم ته ضرورت و ابی ډېر زیات خوشحاله شوم چې الحمدلله دا زمونږ کم جمع او جرګه ده نو په دې کې زما وړاندې چې کوم مشران سپینګیري د ډېرو لوی کورنو خاندانونو د هغه خاندانونه چې الحمدلله د هغوی یو تاریخ موجود دی هغوی زما وړاندې ناست دي چې پای کې لیس خان دی داسې حاجي زیت الله خان صاحب دی اقلار ماما دی
او د فقیر ملک صاحب بچی دي داسې نور ډېر لوی سپینګیري مشران ما ته په نظر باندې راځي په دې باندې موږ د پاره فخر پکار دی چې الحمدلله زموږ په دې علاقه کې داسې سپینګیري مشران شته چې هغوی په کلي علاقه کې داسې یو وړوکې خبره هم راشي الحمدلله هغوی پاسې یو اقدام وکړي او هغه مسله الله رب العزت حل کړي. د ټولو نه مخکې دا روغه چې چا کړې ده فضل اکبر حاجي صاحب او د هغه سره نور چې کوم ملګري دي نو موږ دوی ته خراج تحسین پیش کوو چې الله تعالی دې ستاسو په علم کې او ستاسو په عمر کې او ستاسو په مال حال او ستاسو په اولاد کې برکت واچولی کړي او یقینا چې داسې مشران موجود وي انشاءالله زموږ به ټول توړونه ختمیږي الله تعالی به چې کوم دی روغه راولي الله تعالی به صلح راولي. حدیث مبارک کې راځي و چې چا د دوو مسلمانانو په مابین کې صلح وکړه د کنز العمال حدیث دی وی دې انسان ته د اویاو کالو د قبول شوي عبادت اجر او ثواب میلاویږي. زما عزتمندو دا د الله پاک ډېر لوی احسان او فضل مهرباني ده. الله جل شانو موږ او تاسو له داسې یو معاشره راکړې چې الحمدلله پای کې زموږ سپینګیري مشران دي څنګه چې علما کرامو فرمایي چې د هغوی خبره د کاڼي کرښی د هغوی مخونه او د هغوی چې کوم د سترګې او خولې ډېرې درنې دي چاته ودرېږي چاته سوال وکړي چا باندې یو حکم ور واچي هغه ټولې مني. په دغه معاشره کې الله پاک موږ له علما کرام راکړي د دې علما کرامو خولې د دوی مخونه ډېر درانه دي خلک ډېر احترام او قدر کوي. نو دا د الله پاک احسان دی چې الله موږ او تاسو له داسې معاشره راکړي موږ او تاسو له الله د جرګې سیسټم راکړی دا د جرګې نظام په نور یو چې کوم د یو صوبه کې هم نشته دی چېرته مشران کینی خبر راغونډه قتلونه پې الله پاک دغه ختموي. نو د الله رب العزت ته چې کوم دی دا روغې د مسلمانانو خپل منځ کې مینه محبت دا ډېر خوښ دي. الله رب العزت ته زموږ استادو په دې راغونډه کې انتهایی برکت واچي. کومو مشرانو په دې کې منډې ترډې والي دا موجوده مشران کوم راغلي الله دې د دوی په عمرونو کې برکت واچي او الله رب العزت ته همیشه دپاره داسې خیرونو کې موږ او تاسو استعمال کړي او د شرور او فتنو نه دې الله زموږ حفاظت وکړي. واخر دعوانا الحمدلله رب دیو د خوشحالی مقام دی د عدنان پریق او د اصغر پریق په منځ کې د قتل مقاتل د دشمني را روانه وه د دې علماو په برکت د علاقې د مشرانو په برکت او د الله پاک په فضل باندې د دوی منځ کې کمپرومایز وشو د دوی په کوششونو باندې موږ خو تقریبا چې هم پکې بللی شو موږ پکې د خپل وس مطابق چې کوم کوشش هغه هم کړی نور به هم کوو او زه د علماو د ټولو مشرانو کشرانو ډېر مشکور یم خاص کار د دواړو پارټیانو چې دوی جرګه ومنله که کوم طرف نه قتل شوی د هغوی خو ډېر مشکور یم او چې کوم طرف نه نه دی شوی د هغوی مشکور یم چې هغوی کوم شرایطو کومه خبرې وي او هغه جرګې مخکې کړي دوی ته او هغه جرګې والا خبرې چې کوم دی هغه الزام علیه پرې ومنلې او کم طرف نه چې قتل شو هغوی هم دې ته چې کوم دی غاړه کېښوده او یو بل سره بغلګیر شو ډېر د خوشحالۍ مقام دی. الله دې موږ ټولو له د علماء کرامو صاحبانو له دا کم نور مشران چې راغلي دي دا کم پولیس والرونه چې راغلي دي دا کم نور صحافیانونه چې راغلي دي دې ټول له خدای پاک د دې اجر عظیم ورکړي.